السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. نن د رمضان مبارک شپږمه روژه ده. څنګه چې د هر یو څیز لپاره یو خپل موسم وي، همدغه شانتې روژه دا د نیکو لپاره سیزن دی. نو څومره چې موږ په دې روژه کې زیاتې نیکۍ وکړو، څومره چې زیات عبادتونه وکړو، څومره چې زیات ذکرونه، څومره چې زیات د قرآن پاک تلاوت وکړو، نو دا به بهتره وي. ځکه چې په روژه کې نفلي عبادت هغه په فرضي باندې عبادت باندې هغه د هغې اجر میلاویږي. دې سره سره چې موږ خاص خیال د دې خبرې وساتو په کم چم ګاونډ کې، په کلي کې داسې خلک دي د هغو دپاره موږ روژه ماتې هغوی له ورکړو. کم خلک چې بېوسه وي، کم چې غریبانان وي، نو چې د هغو موږ خاص خیال وساتو د هغو د روژه ماتې، نو چې هغو له موږ روژه ماتې ورکړو. لکه موږ د عالمانو نه اورو که نه، موږ تاسو چې چا چې د یو روزهدار ته هغه روژه ماتې ورکړو، نو د ده دومره ثواب وشو لکه د کومه چې د دې روژهدار وشو. صحیح ده. نو لکه د هغه په ثواب کې کمی نه راځي، او دومره ثواب د دې چا چې وله دا روژه ماتې ورکړو د ده دومره ثواب وشو لکه څومره ثواب چې د دې روژهدار وشو. نو موږ له پکار دی چې د خپل چم ګاونډ کې، خپل کلي کې د داسې خلکو مدد وکړو چې هغه بېوسه دي، هغه غریبانان دي. دې سره چې موږ ځان کې برداشت پیدا کړو، ځان کې صبر پیدا کړو. تاسو به لیدلي وي چې په بازارونو کې، په کلیو کې په نه څه خبره باندې جګړه شروع شي. معمولي خبرې مسله دومره نه وي او په هغې باندې جګړه شروع شي. زیاتره په روژه کې داسې چل کېږي. نو روژه د صبر میاشت ده، د برداشت میاشت ده. نو پکار دی چې په دې کې موږ صبر وکړو، په دې کې موږ برداشت وکړو، نو دا به ډېره ښه وي. دې سره چې موږ د ګناهونو نه پکې ځان وساتو، لکه غیبت شو، دروغ شو. هسې نه چې موږ د سهار نه تر د ماښامه پورې لوږه تنده هم تېره کړو او هغه لوږه تنده زموږ ضایع شي. نو پکار دا ده چې موږ پکې د ګناهونو نه پکې ځان وساتو، خاص کر دروغ نه، د غیبت نه، د دې نه چې پکې موږ ځان وساتو، نو دا به ډېره بهتره وي. نو زما دغه پیغام دی، څوک چې زما دا ویډیو ګوري، نو زما هغو ته دغه پیغام دی چې د خپل چم ګاونډ کې، په خپل کلي کې د هغه خلکو زیات خیال وساتئ، څوک چې بېوسه دي، څوک چې غریبانان دي، او ورسره په ځان کې برداشت، په ځان کې صبر پیدا کړئ. نو ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. ډېره ډېره مننه هم کومه د وخت د راکولو. د الله په امان.